صرف یوه خاطره راخلم، هغه شهید باقري دی. شاید دغه خاطره ما یو بل ځای کې هم بیان کړې وه، بعضو کسانو ورباندې اعتراض هم کړی و، خو زه همیشه دپاره ما عادت دا دی که څوک اعتراض کوي ویل کړي، که څوک خفه کېږي خفه شي، خو شهید نشم خفه کولی. ای شهید پیغام و ای شهید زندگی په کار دی ورسوم عام جوان ته، عام نورو ته. تاسو یقینا اورېدلی دي چې سلمان چېته نه راغللو؟ ایران نه. مدینې ته چېته نه راغلو؟ ایران نه، عرب نه دی، اما سلمان آتش فرست دی، مسلمان نه دی، خو مدینې ته راغللو. د رسول الله کور کې چې کله رسول الله کور کې چې کله سار کېښللو، زهرا بیبي دار کې کله سار کېښللو، سلمان ته یو لقب میلاو شولو. مقابل کې څوک دی؟ ابي لهب تره د پیغمبر چی دی؟ تره دی. توجه مو دی نه؟ ای پیغمبر تره دی، خو هغه نه سوره نازلېږي تبت یدا ابي لهب، خدای د ابي لهب لاسونه چیکه. څوک دی؟ ای پیغمبر تره دی. سلمان څوک دی؟ آل فارس دی، ایران نه راغلی دی، آتش فرست دی. خو زهرا دار کې کله سار کېښللو، رسول الله یوه جمله وکړله، السلمانو منا اهل البیت. سلمان د مو اهل بیتونه دی. همداسې یو شخصیت دی شهید باقري نومیږي. شهید باقري ستایه کا. شهید باقري ای قاسم سلیمانی بهترین مرګلونه دی. شهید باقري مړ شولو، ټایم تېرېدو. خب یقینا چې کله تا سره یو بهترین همرازم دی، یو بهترین کاس دی، یو بهترین دوست دی، هغه څه مړ شي نه بیا دوست هغه دی چې هغه شپه ورځې هغه یاد کړي. قاسم سلیمانی به شپې ورځې شهید باقري یادولو، المنځه کې بیا یادولو، ټیکارې نه بیا یادولو، چایو نه بیا یادولو. بعض اوقاتو کې د شهید قاسم سلیمانی دستان یایي چې دې حد کې څه اچانک به د شهید قاسم سلیمانی شهید باقري یاد شولو. دوره سلګۍ به واخیستلې چې حتی کنټرول نه بچی شو، بار شو. یوه ورځ شپې دا ټول هر څه پرېږده وایي چې کوم وویلو که دنه په ویر وي خیر دی. خدا شیخ تقاضا کوم څه وکن غور سره یې واوړه، ځان سره یې لږ غونته زړه کې ویاسته چې بیبي بیا څومره رحم کوي، اهل بیت بیا څومره رحم کوي. شهید باقري څو مونده بعد قاسم سلیمانی خوب کې ولیدو. کله خوب کې ولیدلو، شهید باقري ته آواز کوي، شهید باقري تا څه وکړل؟ تا مو باندې څه وکړل؟ مو د یتیمان کړو، مو د غریبان کړو، محاذ کې تک و تنها پاتې شو. اچھا یې څه په یوه ډانګ گیا دی، په یوه ویدان یا دی، کور میں ماحول هم انداشه دی، په یوه ډانګ گیا، په یوه ویدان یا. شهید باقري تا محاذ خالی پرېښللو، څه ده وکړل؟ شهید باقري یوه جمله کوي ورته، شهید قاسم د جمله اټول مقصد باندې یوې جملې څه دی؟ شهید قاسم، شهید قاسم د یوه جمله کوي، حاج قاسم ته خفه کېږه ما، زه مړ شوی یم، زه شهید شوی یم، خو تا ته پاته نشته چې شهید همیشه دپاره زنده وي. زه مړ یم خو تاسو سره د میټینګونو کې شرکت کوم، تاسو سره د محاذ کې جنګېږم، تاسو مو د نه کسوئ. وایي ما طرف نه دوستانو ته دا وایه چې شهید باقري تاسو ته سلام کول او شهید باقري تاسو سره در سره دی. توجه مو دی یا نه؟ سوچ ما توقع یہی څه شهید قاسم سلیمانی. بس اخیری جمله ده. شهید باقري ته یې چې زه دوستانو ته څنګه وایم چې ما شهید باقري خوب کې ولیدلو او هغه سلام کول او هغه دی چې زه تاسو سره در سره یم. وته یې څه وکړم؟ وته یې شهید باقري ما ته یو خط ولیکه، یو کاغذ باندې لیکل وکړه، هغه باندې دستخط وکړه، داسې لیکل وکړه چې دوستانو زه تاسو سره در سره یم. هغه باندې اعلان د خپل دستخط وکړه چې زه یې ټولو دوستانو ته وښیم. توجه مو وکړه نه؟ ټولو دوستانو ته یې وښیم. یې څه کله دا جمله وکړله، شهید باقري بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو زه قاسم سلیمانی سره میلاو شولم او ما طرف نه تاسو ته سلام دی. تاسو میټینګونو کې، تاسو ټیکونو کې، تاسو دفاع کې زه موجود یم. اعلان دی یوه جمله ولیکله، شهید باقري غیر سادات و. شهید باقري چه و؟ غیر سادات و.
سید نه و اولاد زهرا نه و چه و غیر سید و جمله تا سوچ وکا اعلان دی شهید باکری کله دستخط کوي اگه دستخط سره غالی کی څه سید باکری سید باکری قاسم سلیمانی ساراس کو باکری شهید باکری تو خو سید نوی څه مساله ده چې سید ولیکلو وته ای قاسم لکه څنګه سلمان اهل بیتونه وګرځیدلو داسې د ما خدمتونو واجنه کله نظر غلیم حسین مور زهرا د مو تزوینه یای حسین مور زهرا د ما تزوینه یای کله نه چې تاسو نظر غلیم زه د سادات و لیست کې شامل شویم دوستان عزیز کله تا دی کور کې سار کې خللو کله د دی کور تر دری باندې سار ولګولو خو سار چی سره عشق سره محبت سره نیت سره مطمئن اوسه که عارف کې سره تعلق لري زهرا د بیا خپلو زمانو کې سبوي